بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. دی وخت کې یو مسله د صدقه فطر ده. صدقه فطر کې د چې کم زمونږ هغه ملګري او ورونه چې هغه دوبۍ کې دي یا سعودي کې دي یا یورپ کې دي، هغې ته غریبانو ته ډېره زیاته پریشاني ده. او پریشاني دا ده چې هغې دا وایي چې مونږ د چونکې بار پاتې کېږو نو مونږ د هغه ځای سرسایه ورکوو او که د پاکستان د ریټ مطابق سرسایه ورکو. نو چونکې مسله مختلف علما مختلف انداز کې بیانوي، نو دې وجې نه د غریبانو ته ډېر کافي الجھن وي او پریشاني وي، نو موږ ضروري وګڼله چې دې باندې یو کلیپ ریکارډ کړلی شي چې دا مسله اساني سره حل شي. نو یو په دې خبره باندې ځان پوه کړي چې کم خلک بار دوبۍ کې دي یا مثال په طور باندې خلیجي ممالکو کې دي، افریقې کې دي، امریکا کې دي یا هر ځای کې دي، عرب جزیره کې دي، هر بر اعظم کې دي، هغې سره مونږ کار نشته. خو دا خبره یاد ساتئ چې کم سړی بار دی هغه خپله سرسایه او خپل د نابالغه بچي چې کم پاکستان کې دي، بلکې بعض علماو دا لیکلي چې ټول هغه خلک چې هغه د دې د هغوی پرورش او د هغوی خیال ساتل او د هغې رهن سهن او د هغې کور ضرورت پوره کول د چا په ذمې وي، هغه به خپله سرسایه او د دې خلکو سرسایه به د هغه ریټ مطابق ورکوي. لکه مثال په طور باندې یو سړی دوبۍ کې دی، هغه د خپله سرسایه او دلته کې کم نابالغه بچي دي یا هغه خلک چې هغه په ذمې باندې دي هغه سرسایه به د دوبۍ ریټ مطابق ورکوي. او چې کم پاکستان کې مثال کور والا د بالغ اولاد دي هغه د پاکستان د ریټ مطابق ورکی. مسله دا ده چې دې کې هیڅ شک نشته، خو دا خبره ده چې کم سړی د دوبۍ د ریټ مطابق خپله او د بچو سرسایه ورکي دا افضل ده، بهتر ده، دې کې ثواب ډېر دی. او که د پاکستان ریټ مطابق ورکي نو دا جایز ده، دې کې څه اختلاف نشته. لہذا دې نه دومره غټه مسله نه دي جوړول پکار. نو مسله دا شوه چې د دوبۍ ریټ او د بیروني ممالکو ریټ مطابق ورکول خپل نابالغو بچو او د خپله سرسایه دا افضل او بهتر ده. او که د پاکستان ریټ مطابق ورکي نه جایز ده، یعنی صرف د افضلیت او د جایز خبره ده، جواز خبره دې نه دومره مسله